تر ټولو مهمه خبره چې دا هغه دا ده چې 23 سپتمبر چې دی دا د پښتنو ورځ منځل کیږي پښتو کلچر ډے د پښتنو د کلتور ورځ د دې رسم د دې رواج د دې مزاج د دې عادتونه د دې مجلسونه نن خاص هغه ورځ چې دا د درویشتم هغه په دې حواله منځل کیږي چونکه موږ پښتانه یو نو په پښتو کې حصہ په هر حال کې لرو په هر میدان کې په هر مجلس کې به د خپل پښتو سره چې دا هغه خپل حصہ اخلو دا کلچر ډې دا معنا دا کلتور ډې دا معنا چې ما او تا بخپل بچان د بابا او د نیکه په تاریخ خبرو ما او تا بخپل بچان دا خپل آینده نسل دا خپل نیالان چې کوم بلل کیږي دا به ما او تا د خپل بابا او د نیکه په کردار په ګفتار په شجاعت په دلاوري په غیرت په ملمستیا دغه سی مطلب هغه د دې حیا هغه د دې شرم هغه د دې خدمت هغه د دې وفا دا به ما او تا د خپل بچان خبرو د دې بچانو پر ما او تا باندې حق دی ابن جوزی مولی صاحب فرمایي وای زموږ په زمانه کې خلکو د خپل بچانو ته د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق خبره داسې ورزده کولې لکه د بابا او د نیکه نم زده کول څونه ضروری دي زما استاد لپاره دا خبره برقرار ده چې د دین او د اسلام خبره وکړو خو دغه خبره لازمي ده چې ما او تا به د خپل بابا او نیکه تاریخ د خپل نسل د خپل بچانو د خپل را روان چې کوم مطلب زموږ پښتانه دي او هغه ته ورشای او هغه ته ورزده کوو لونګي چې دا هغه د پښتو خبره نه ده دا خبره نه ده چې چا لونګي تړلې واغه پښتون که چا لونګي نه و تړلې هغه پښتون نه دي دا خبره نه ده نن کالج لره یو الک ورلې بغیر د لونګي به بیرته پسې راوخست ورسره لونګي پیدا کړ لونګي وتړه بیا راسه یندا څه معنا سول چې خامخا به لونګي تړم بیا زه په پښتنو کې شماریم نو کدا خبره نو بیا خو به چې خالد درویش د سپتمبر مشتي لونګي تړلې مش په پښتنو کې شمار سانور ورځ په پښتنو کې نه شمار ډیر غلط کار دی ډیر غلط کار دی تر ټولو مهم شی د پښتنو د پاره چې دی هغه اتحاد دی او اتفاق دی کداغه اتحاد او اتفاق هر چا درلودي حتی په ځنګل کې چغالان اتفاق وکي ګډړ اتفاق وکي زمري پرشا کوي پړانګ پرشا کوي کوټ پرشا کوي یټ پرشا کوي وجدا وجداد چې دی لاس په لاس کې سره ور کوي وجداد چې اتحاد او اتفاق وکي نن زما استاد کور لوی پریشانی لوی ستړي خبره ده د مش اتفاق او اتحاد نه لرو بیا که یو مشر لرو بیا که یو نامتو سړی لرو بیا د مخ سړی لرو مخور لرو نو بیا د خپل ذاتی اختلاف د وجه دغه مخ ته اختلاف کشیږدو پتا کې دا عیبونه ستنو لهذا زنن مجبور یم زبتا پرېږدم ز خپل جنډي جوړوم ز خپل منشور جوړوم ز خپل قانون جوړوم ز خپل مطلب ملکی اعلان کوم خپل خاني اعلان کوم خپل مشري اعلان کوم لوی تاوان او نقصان په پښتنو کې دادی چې ارز سړی دا غواړي کش کې ز مشر وای کش کې ز خان وای چې خان لري د خاني و مخته بیا چشک شول رکاوټونه شول مشر لري د مشر و مخته رکاوټونه شول سبا هغه سړی مشر سي چې هغه سړی د ختم نبوت په معنا نه پیږي سبا هغه سړی مشر سي چې د امان الله خان غازی را واخلا دا رقم د باچا خان خبري را واخلا د خان شهید خبري را واخلا زموږ د پښتنو چې څم مشران تیر شوی دي د اغو په یو لفظ باندې اگانه دی دیم ناری وي زه د پښتنو مشریم دیم ناری وي ماته د پښتنو مشرتو په لاس راکې زبرداسي وکم هیڅ یو شی نسته ګوره د زموږ د کالج الکوان دی د کالج الکوان د غنی خان لیونی کتاب دی لټون د لټون په نامه د اشعار کتاب دی دغه د کالج د یونیورسيټي الکوان یو 15 بجې نیو باسو الکوان دا ویلی چې د پښتو د عبدالرحمن بابا
چې کم دیوان دی ته دغه راواخله د کالج د یونیورسيټي واغلو لوی په لکو روپۍ چې بیا تنخواوي سبا ورته یږدي دا اشعار ویلی سي که دې ووایي بیا ته ترجمه کولی سي په معنا یې پوهېږي چې نه په پښتو پوهېږي نه په مشر پوهېږي نه د پښتو په شعر ویلو پوهېږي نه په سمجاوېدو پوهېږي نه په فهمېدو پوهېږي تا ته زه چیش پښتون ووایم څومره بده خبره ده یعنی دا څومره د پریشانی خبره ده چې زما او ستا پښتونوالی نن پر دې ځای باندې ودرېدی خالي په لونګۍ او بیا چیش کوي بیا اوس سکولر د بل لونې راوستلي دي د هغو رقصونه کوي غټ کمیسانې ورکړي دي بس دا وایي زموږ د پښتنو کلتور دی منم پر دواړو سترګو موږ پښتانه یو کلتور یې هم منم خو دا کلتور نه منم د بل چا لور راولې د بل چا پر مخې رقصه حمزه بابا وایي ښځه چې بې ستره سوه بې قدره سوه ښځه چې بې ستره سي بې قدره سي نو دغه ښځه چې تا راویستله دا ته مطلب جهان ناست دی نه ورور دی نه وراره دی نه اکا دی نه پلار دی نو دلته چې دا پردي ورته ناست دي ولې د بل لوڼې د دې دپاره سولې د کالج د یونیورسټۍ نجونې د دې دپاره سوې چې زه به در استوم بیا به ته رقصه نو ښځه چې بې ستره سوه بې قدره سوه دا حمزه بابا وایي نو ها زموږ د پښتنو د شاعرانو هغه نامتو شاعر بلل کېږي د هغه په قول وکه نور ګردې خبرې د مابین زه وباسم او بیا بله خبره دا ده هغه مولانا بجلیګر صاحب الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه به ویلې ول چې لس پښتانه پر لارې را روانې سل خره به دې پر یېرسي دا د دوی مذاق دا د دوی مسخرې دا د دوی بې ادبي دا د دوی بې احترامي دا د دوی بې قدرې ستا څه خیال دی دلته د سکول الکوان یا اسې الکوان راواخله پر دا لارې ولاړه یو محترمه زنانه جن تېرېدلی سي نارې نه وهئ شکنځاوي یو بل ته نه سره کوئ پټ تصویرونه نه اخلئ تا ته زه د چیچ پښتون ووایم بس اسې مې راباندې لګولې ده چې خامخا پښتانه یو د پښتنو ورځ ده زه هر ساعت کوي د پښتونوالي غواړم دغه یوه ورځ دې درګرځوه چې دا تا لونګۍ پیدا کړې ده کالج ته هلک په دې نه پرېږدي وایي لونګۍ دې نه ده تړلې ورسه یو د لونګۍ والا څه کار برابر دی په دا ورځ څه لونګۍ خرڅي نور ګرد کال بیا دغه ورته ناست دي نو بیا بله خبره دا ده چې زموږ د پښتنو دا د پښتنو ورځ دا ونه خو د پلارو د نیکه تاریخ پورته وایي پلار پاته دی نیکه پاته دی تاریخ یې پاته دی کردار یې پاته دی هغه د مجاهدې پاته دی هغه د کمالونه پاته دي بس اسې مې ډیک لګولی دي نجونې مې راټولې کړي دي الکوان مې راټول کړي دي ډانسونه کوئ رقصونه کوئ موږ دلته پتې شرمېږو دلته چې ته پښتون یې زه وازم پښتون یم دې ته پښتونوالی نه ویل کېږي پښتون معنا غیرتمن پښتون معنا حیاناکه پښتون معنا میلمه پاله دا درې خبرې د پښتانه ډېر لوی صفت دی راسه غیرت یې وکم ځای ته ورسېدی غیرت یې دې ځای ته راورسېد د همسایګانو د کور یې څوک لور بیا یې دا سړی دروازه بنده کړي وایي غږ مه لرئ دا د غیرت راورسېدی او حیا د دې ځای ته راورسېدله چې نن خپلې بچیانې خپلې لوڼې رقصیې وګرد جهان ته ورښکاره کوې چې دا زما لوڼې دي دا زموږ کردار دی دا کردار ته جهان ته ورښکاره کوې جهان چې اسمان و سپوږمۍ ته انډیا ورسېدله په دغه کردار باندې ورسېدله او بیا میلمه پال چې علیده به زموږ سپین ږیري مشران ماخستن په لمانځه کې ناوخته راوتل ناولده به څوک راغلی پوښتنه به یې وکړه سړی د کومې خوا راغلی څوک راغلی هغه ول مسافر یمه لاروی یمه میلمه یمه بیا به یې ټکور خلاص کړي بچیانو ته ویل ورسئ د میلمه سره ډوډۍ وخورئ دا زموږ د پښتنو کردار و دا زموږ د پښتنو ژوند تېر سوی دی اوس هسې د سپی ژوند چې تېروئ زم ځان ته پښتون وایم تم ځان ته پښتون وایه په ما کې د پښتو څو خبرې شته په تا کې د پښتو څو خبرې شته دا یو د پښتنو متلونه نه دي پښتنو متلونه دغه متلونه د ورځې یو زده کولی لای قسم په خدای که ناکامي لیدلی وای پښتانه څه وایي پښتانه وایي عقل له بې عقل زده کېږي دا متل دی عقل له بې عقل زده کېږي راسه د کالج د الکوانو څخه پوښتنه وکړو دوه الکوان نه حسابه کړه چې عقل له بې عقله څنګه زده کېږي هغه دا معنا ده چې بې عقل څه کوي تا هغه مه کوه د الله رسول فرمایي المؤمن مرآة المؤمن مؤمن چې دی هغه د بل مؤمن دپاره آینه ده سړی چې په هنداره کې وګوري خپل ګرد عیبونه باسي او داسې په یو بل چا کې د یو شی ولیدی هغه د خوند نه و هغه عیب و هغه بېکاره هغه د مابین ځه وباسه په بل چا کې د یو ښه شی ولیدی هغه په ځان کې راوله پښتانه نه وایي تر بېکاره مجلس یوازې والی ډېر ښه دی تر بېکاره مجلس یوازې والی ډېر ښه دی د الله رسول فرمایي الوحدة خیر من جلیس السوء
د الله رسول فرمایي وای دا یوازې ناست تر بیکاره مجلس ډیر ښه دی. ګوره عقل له بې عقل زده کېږي. المؤمن مرآة المؤمن د الله رسول فرمایي وای تر بیکاره مجلس یوازیوالی ډیر ښه دی. د الله رسول فرمایي الوحدة خیر من جلیس السوء. دا څومره عجبه په ظاهره متل دی لیکن په باطل کې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده. پښتانه وای زوی غوښت خیر یې نه غوښت. کله کله زوی را ولاړ سي پلار ووایي د خو زوی غوښتی و خیر یې نه وغوښتی، خالي زوی څوک څه کوي خیر هم ورسره غواړه. پښتانه وایي په ښه خوی سړی سلطان کیږي. ښه خوی په ځان کې پیدا که باچا به سي. په بد خوی انسان حیرانیږي. په بد خوی باندې به حیرانې چې دا څنګه چم راسه وصوله. دا څومره لویه خبره ده. په اخلاقو باندې انسان څومره ښایسته ښکاري، په بد اخلاقي باندې انسان څومره بدرنګه ښکاري. دا څوک وایي؟ دا محمد رسول الله مبارک فرمایي. او زما او ستا دپاره یو متل دی، ته اندازه چې ده هغه ولګوه. پښتانه وای د بل ښه نه دي د بل ښه. زه له تا سره ښه وکړم ته له ما سره ښه وکړې. وای دا یا پور دی یا پیغور دی. ما ستا سره ښه وکړو دا پور دی سبا بیا ما ته راکوې